हाँ जी। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मिरकात था अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअ अल अफ़लाक वल अर्ज़ीन। دا تسمیه مبارکه حمد مبارک دې دا خبرې دا تاسو اول کال کې هر چیرته وای دې ته بیان ته ضرورت نشته، صرف یو ټکی کوو چې بسم الله الرحمن الرحیم کې باد برکت ته یا باد استعانت ته عدالت متبرکن یا مستعینن دا متعلق قریب ده، یعنی دې سره دا بسم الله متعلق ده او دا بیا حال د ترکیب کې ضمیر د ابتدئونه یا ضمیر د اقرؤونه یا آکلو یا اشربو چې کوم کار ته کوي. دلته چونکې مونږه ابتدا د کتاب کوو نو داسې د عبارت ابتدئ الکتاب حال کونی متبرکن بسم الله الرحمن الرحیم یا حال کونی مستعینا بسم الله الرحمن الرحیم. زه کتاب ابتدا کوم حال قید لپاره د عامل دا ما ابتدا چې دا مقیده ده، تاسې مطلقه ابتدا زه نه کوم، ابتدا د کتاب کوم، کتاب می مبتدا ده، ابتدا د کتاب کوم په دې حال کې دا ما ابتدا حال یعنی قید لري، مقیده ابتدا ده. هغه دا ده چې په دې حال کې زه ابتدا کوم، یعنی په دغه قید سره ابتدا کوم چې متبرکن بسم الله الرحمن الرحیم. زه برکت حاصلوم په نام دی الله، یعنی په وسیله د نام دی الله سره برکت حاصلوم الله نه. دلیل دا چې یو خدای الله ده، بل دلیل دا چې دی رحمان ده، بل دلیل دا چې دی رحیم ده. دا ترکیب دی عبارت داسې ده چې داسې ترکیب موږ وکړو چې دا با په بسم الله کې با د برکت ته، یعنی دا با برکت کې استعمال یا په استعانت کې استعمال ده، بس دې سره دفع شو هغه تعارضونه چې تاسو شرط تعذیب یا بل کتاب کې ویلي دي چې اعتراض خو تاسو ته معلوم ده. معترض اعتراض کوي چې حدیثینو د ابتدا کې تعارض ده، ځکه یو حدیث وایي چې تاسو یو ښه کار کوئ زیبال، ښه کار زیشان یعنی ښه کار چې عزتمن کار، خو ښه کار ته عزتمن وایي چې تاسو یو ښه کار کو نو تاسو ابتدا کو په بسم الله. نو ګوره دلته حدیث کې بسم الله مبتدا واقع ده، تاسو ښه کار کوو نو ابتدا په بسم الله کوو، نو دلته بسم الله مبتدا ده. بل حدیث کې دا راځي چې تاسو یو ښه کار کوو نو تاسو ابتدا په حمد الله کوو، نو الته حمد الله مبتدا ده. دوه مبتدا رالی، کار خو یو د ښه کار، خو دوه مبتدا رالی، یو دا ده چې تاسو ابتدا په بسم الله کوو، بل دا چې تاسو ابتدا په حمد الله کوو. نو ګوره بسم الله مبتدا ده، احمد مبتدا ده، اوس تعارض ده. تاسو شرط تعذیب کې نور کتابو کې تل وایو اوس تعارض ده. تعارض ولې ده؟ ځکه ابتدا څه ده؟ دا معنا بسیطه ده. بسیطه معنا دا چې یوه ده، یوه. بسیط دلته په معنا د یووالي سره ده. ابتدا بسیطه ده، یووالي ته وایي. یووالی دا ده چې اول ذکر کول، او مبتدا دوه رالی، یو مبتدا دا راله چې تاسو بسم الله مبتدا کو، ابتدا په بسم الله کو، بله مبتدا دا راله چې تاسو په حمد ابتدا کو، عام مبتدا شو. ابتدا خو عبارت ته اول شی نه، اول شی بسیط ده، یو حقیقت ته اول
اولو شی به نه مګر یو به یو به مضاف الیه دی اولی دوه شیان اول نشي کېدی ولې ځکه اول چاته وایي مقدم په جمع ماده نو یو شی مقدم په جمع ماده کېدی شي دوه شیان چې واخلې دا نه دي مقدم په جمع ماده ولې ځکه دوه دي مقدم کړل نو دا یو نه ده مقدم په جمع ماده ځکه دا خو ورسره ملګری ده دا نه ده مقدم په جمع ماده ځکه دا یې ملګری ده ورسره ده نو ابتدا چې اولو شی ده دا به بسیط یو به یو ځکه اولو شی معنا مقدم په جمع ما سوا په جمع ما سوا چې مقدم یا به یوی که دوه ته وایې نو دا نه ده مقدم په جمع ما سوا ځکه جمع ما سوا کې خو دا یو ده دا خو ورسره ده دا خو د نه وروسته نه ده دا نه ده مقدم په جمع ما سوا ځکه دا ورسره ده لہذا ابتدا به صرف په یو شي حدیث کې خو دوه شیان مبتدا دي ځکه حدیث تسمیه وایي چې مبتدا بسم الله ده حدیث ته حمد وایي چې مبتدا الحمدلله ده لہذا حدیثانو کې تعارض راغلی تعارض څه ته وایي تعارض هغې مقابلې ته وایي چې په یوه باندې عمل ساکتی بل لره دوه شیانو کې مقابله تعارض چې په یوه عمل کې بل ساکت شي اوس که ته به بسم الله ابتدا کوې خو دی به مقدمي په ټول ما سوا نو ټول ما سوا کې حمد ده په هغه به دی مخکې نو په حمد ابتدا نه راغله که ته ابتدا په حمد کې او په حدیث کې حمد عمل کې ابتدا معنی چې د حمد به مقدمي په جميع ما سوا جميع ما سوا کې خو تسمیه ده بیا به دی په دا مقدمي نو په تسمیه باندې بیا ابتدا نه راغله ځکه وروسته پاتې شو دا تعارض شو نو حدیث کې حمد تسمیه کې تعارض ده تقابل ده داسې تقابل ده چې په یو عمل کې نو بل ختمي بل باندې عمل نشي کوي دا اعتراض تاسو ته خو هر کال هر چا ته معلوم ده جواب یې اوس څه ده جواب یې آسان چې نه سړیا دلته ګوره بسم الله مبارک کې دا بې برکت والا ده دا بې د استعانت والا ده دا بې د ابتدا نه ده انا بسم الله مبتدا ده دا نه مبتدا بې برکت استعانت والا ده مبتدا کتاب ده ابتدئ الکتاب اما ابتدا په کتابی کتاب مبتدا ده ابتدا په یو شي مبتدا به یو شي او دلته کتاب مبتدا ده وځي یو ده کنه بسم الله باندې خو برکت مقصد ده دا مطلب ده چې ابتدئ الکتاب چې ته کتاب ابتدا کړه کتاب ته ابتدا کړه نو دا ابتدا وخت کې ته برکت حاصلو په نام دی الله چې دا ابتدا دی لا په مبتدا نه یې کړې دی وخت کې ته دا برکت حاصلو په بسم الله په الحمدلله په خلاص ده ځکه بسم الله کې بای برکت ته دا حال واقع ده ابتدیونه دا معنا ابتدئ الکتاب زه کتاب ابتدا کوم نو مبتدا کتاب شو بس ابتدای وشي باندې کتاب یو ده تعارضونه معارضونه نشته ها البته دا ده چې بسم الله باندې برکت مقصد ده الحمدلله باندې برکت مقصد ده ادا برکت قید دی ابتدا ده هم قید به قید نه راځي چې ابتدا اولن ته کیا دا مقید دی په برکت په استعانت تا و ابتدا چې کیا دا به مقید دی په برکت په استعانت یعنی ابتدا وخت کې به ته برکت په نام دی الله حاصله بیا به تعلق مبتدا سره وای چې کتاب ده نو تعارض ختم دا څه ګوره حدیثانو کې حدیث کې چې راځي چې تاسو ابتدا کو کل امر زبال لم يبدا فی بسم الله دا اصل کې داس ده کل امر زبال يبدا فيه ولم يتبرك بسم الله دا لم چې ده دلته بسم الله ته متوجه ده کل امر زبال لم يبدا فيه یعنی کل امر زبال يبدا فيه هر زبال لکه کتاب يبدا فيه چې ته کې ابتدا کیا سله د ابتدا د فيه ده فيه د کتاب ته راځي یا زبال ته راځي د چار شي
کل امر ذی بال لم یبدا فیه ببسم الله. دا څه د اصل کې کل امر ذی بال یبدا فیه، هر ذی بال خکار یبدا فیه چې هغه کې ته شروع کیا دا فی سیله د ابتدا ده، دا ذی بال ته راځي ده. نو ګوره ابتدا خو په ذی بال رااله کنه، ذی بال یو ده. کل امر ذی بال یبدا فیه، هر ذی بال چې ته ابتدا په دې ذی بال کې کیا په ابتدا په وشي یا ذی بال یو ده. ولم یتبرک بسم الله، او ابتدا نه مخکې ته برکت نه کې حاصل په بسم الله. فوقذا هذه داسي بل حدیث هم دا معنا کل امر ذی بال یبدا فیه ولم یتبرک بحمد الله. هر ذی بال چې ته شروع کیا نو شروع خو په ذی بال یبدا فیه، دا فی سیله دی یبدا ده، ذی بال ته راځي ده. هر ذی بال چې شروع پکې کېږي نو بس ابتدا په وشي دلته مبتدا یې واده ذی بال ده، تعرضونه معرضونه نشته. ولم یتبرک بحمد الله، برکت په الحمدلله نه کې حاصل ابتدا نه مخکې، ځکه دا قید ده، قید مقدمې په مقید. ابتدا نه مخکې ته برکت نه کې حاصل په حمد. فوقذا دا داسې. نو بس حدیثانو کې تعرض ختم شو کنه، ځکه چې کل امر ذی بال لم یبدا فیه، اصل کې کل امر ذی بال یبدا فیه، او دا فی ضمیر د ذی بال ته راځي ده. هر امر ذی بال چې ابتدا یې کړه نو بس ابتدا یې ودا ذی بال یو ده. دا بل حدیث کې هم دا کل امر ذی بال لم یبدا فیه، هر ذی بال چې ته ابتدا پکې کړه. دا لم چې ده دلته بسم الله ته متوجه ده. ولم یتبرک بسم الله ولم یتبرک بحمد الله، ادا ابتدا نه مقیده په برکت اسم الله، ادا ابتدا نه مقیده په برکت حمد الله او په استعانت حمد الله. فوقذا نو ګوره حدیثانو کې تعرض نشته، ځکه ابتدا سره فی ده، فی ضمیر ذی بال ته راځي یو ده. او په بسم الله الحمدلله خو برکت مقصد ده، مبتدا نه مخکې. برکتانو کې تعرض نشته، ځکه برکت نه ده بسیط، برکت خو فراخ شه ده، ممتد ده، او بسیط نه ده چې په یو شي پکې. برکت ممتد ده، الله په نام حاصل دی شي برکت، په حمد حاصل دی شي برکت، موز باندې حاصل دی شي، ذکر فکر کې په هغه حاصل دی شي، روزه باندې حاصل دی شي، حج باندې حاصل دی شي. کې نشته بساطت، تعرض ختم شه. الحمدلله الذي ابدع الافلاك والارزين، ابدع الافلاك والارزين، چونکه تسمیه مشتمل ده په اسم ذات، الحمدلله مشتمل ده په صفت، ځکه د الحمد دی الله صفت. اگر که دې کې اسم ذات ستا خو ثاني اندر دوم ځلې ده، اول حمد ده وصف، حمد دی الله صفاتونه ده، ځکه حمد بیان د صفاتو دی الله نه ده. ځکه حمد معنی ده چې دی الله تعظیم، حمد به معنی تعظیم الرب، یا خدای تعظیم دی الله تعظیم چې کې خو په صفاتو به کې صفات ثبوتی به ذکر کې، یعنی وجودی صفات لکه حیات تا علم دا، دا وجودی صفات. یا دی الله تعظیم به کې په صفات سلبیو، سلبی صفات په ذکر کې چې الله پاک مخلوق نه ده، الله پاک انسان نه ده، الله هر عیب نه پاک ده، سبحان الله. دا صفات سلبی دي. نو حمد په معنا دی تعظیم الرب، دی الله تعظیم په صفات ثبوتی او په صفات سلبی او. نو دلته ګوره اول حمد ذکر ده صفات، بسم الله کې خو اول اسم ذات ته چې الله، ځکه بسم الله مقدمه کړ په حمد باندې، ځکه ذات مقدمي په وصف په صفت. نو دا حمد وروسته ذکر کړ، بسم الله مخکې ذکر کړ. دا خو عقلی وجه ده. نقلی وجه خو تاسو ته معلومه ده چې بسم الله کې عمل په بسم الله راغلی ده په اول. صحابه کرام رضوان الله علیهم مجمعین، تابعین، تبع تابعین، نبی مبارک صلی الله علیه و سلم بسم الله باندې ابتدا ده. نالته تقدیم دی بسم الله په الحمدلله ده، دل وجنه دا نقلی وجه ده. بهرحال بسم الله کې اسم ذات ته، حمد دی الله صفاتونه ده، ځکه حمد په معنا د تعظیم سره ده، تعظیم دا دی الله صفاتونه ده، ځکه تعظیم دی الله چې په صفاتو ثبوت یو،
یا په صفات سلبیه ځکه دا دوه مې درجه کې ذکر کړه لله دا مختص الله سره باقي دې کې نور کیسه حمد استغراقی فلان فلان جنسی دا ته ضرورت نشته الذي ابدع الافلاك والارضين دا الذي موصول ده ابدع الافلاك والارضين دا سیله ده موصول سره له سیلې نه صفت ته دی الله موصول سره له صفت نه خبر دی مبتدا ده چې الحمدلله مبتدا سره خبر جمله اسمیه خبریه لفظا انشاء مانن لفظا خبریه ده مبتدا خبر دی نسبت الحمد مبتدا ده لله خبر ده مبتدا خبر نسبت چی خدا جمله خبریه وای البته معنا کی انشاء ده ځکه معنا دی الله تعظیم ده اخبار نه ده دی الحمدلله مقصد تعظیم دی الله ده اظهار التعظیم نو اظهار ته انشاء وای کنه انشاءات څه معنی کیږي اظهار دی نوې شي امر انشاء ده اظهار دی نوې شي نهي انشاء ده اظهار دی نوې شي داسې ندا داسې بل استفهام دا ټول اظهار دی نوې شي دې ته انشاء وای نو دا الحمدلله ظاهرا خبریه ده ځکه مبتدا خبر نسبت دی معنا کې انشاء ده ځکه معنی ده اظهار التعظیم دی الله تعظیم بیانول اظهار کوي اظهار ته انشاء وای نو دا معنا کې انشاء ده لفظ کې خبریه ده مبتدا خبر نسبت دی پکې هغه انشاءات چې لس قسمه دي هغه دي چې انشاء لفظا مانن دا جمله خبریه ده لفظا امانه کې انشاء ده الذي موصول ابدع الافلاك والارضين دا صله موصول صله صفت الذي موصول صله صله دی موصول صله صفت الله موصوف صفت خبر دی مبتدا حاجی اوس ابدع الافلاك والارضين ابدع الله پیدا کړی دی افلاک جمع دی فلک ته والارضین جمع ده دی ارض دا الله پیدا کړی خدالته الله دلته کتاب الابدع استعمال کوي ابداع دو شیان دي یو ابداع یو اختراع ابداع معنی څه کیږي اصطلاح کې ابداع معنی کیږي د شی پیدا کول به د مثل سابق نه چې د پر مثل نه مخ کې من جنسی د جنس ته نه د جنس نه مخ کې بل مثل نه مثل چاته وای مثل معنا په نوع کې شریکی یا په جنس کې شریکی دا ته مثل وای دا خو مثل اصطلاحي ده ایو مثل لغوي ده مثل لغوي معنا چې په صفاتو کې شریکی دا به مثل لغوي اوس تا مونږ ګوره مثل یو بل ځکه نوع کې شریکو انسان جنس کې شریکو حیوان تا مونږ منځ کې تماثل ده یعنی یو دی بل مثلو نوع کې شریک یا جنس کې ایو تماثل لغوي ده چې صفاتو کې شریک لکه تا ما صفت کې شریکو صفت مچه ده خاندو مثال صفت مچه ده جاړو داسې نور صفات منځ کوو روجه کوو ذکر دی الله کو دا صفاتو کې شریک نو حاصل دا چې ابداع چاته وای د شی پیدا کول من غیر مثل سابقین چې د پر مثل نه مخ کې من جنسی د حقیقت ته دنه جنس مراد حقیقت ته یعنی دا حقیقت نه مخ کې بل مثل نه تیر شوی نه د نوع کې نه جنس کې جنس په معنا د حقیقت سره ده ابداع شی پیدا کول دي شدي من غیر مثل سابقین من جنسی چې مثل نه د جنس نه یعنی د حقیقت نه بل مخ کې بل مثل نه تیر شوی دا ابداع ده سواء کان مادیًا او مجردًا بیا دا شی که مادي وي ماده دا معنی چې مځکه هوا اوبه دا ماده ده ماده معنی هغه حقیقت چې دکې استعدادات بدلیږي دې ته ماده وایي وګوره اوبه دي که نه استعداد یې بدلیږي ګرمي یخې وچیږي چای ته پخیږي دا استعدادات ته پکې استعدادات معنی صلاحیتونه چې صلاحیتونه یې مختلف چې مختلف صلاحیتونه لري دا پکې بدلیږي وې دې ته ماده وایي ماده معنی جوهر مستعد
هغه جوهر ته وایي چې استعدادات یې پکې یعنې مختلف صلاحیتونه یې پکې دا ماده ده نو ګوره اوبه ماده ده مختلف صلاحیتونه یې پکې چای پخېږي حلوه پخوي الی اخرې وچېږي هوا کېږي ځمکه ماده ده یعنې دې کې استعدادات مختلفه دي دا د مونږ ته نه پیدا یو دا استعداد پکې که نه دا حیوانات ته نه پیدا دي واښه ته نه پیدا دي ګنې پیدا دي جوار پیدا دي دا ځمکه کې استعدادات مختلفه دي دا ماده ده داسې نه اور ماده ده استعداد یې د ګرمي بیا ورو ورو ګرمي اوچتوي بیا ورو ورو کمی چې مړ شي دا استعداد یې بدلېږي دا ماده ده نو اصل دا ده چې ابدا معنا د شي پیدا کول من غیر مثل سابقین چې د پاره مثل نه مخکې د جنس حقیقت دی نه سواء کان مادیان بیا که ماده وي ماده دغه ده چې کوم جوهر کې صلاحیتونه مختلف راځي جوهر مختلف صلاحیتونه یې پکې لکه اوبه ځمکه اور وغیره په دې ته ماده وایي که مادي شی وي او که مجردي مجرد دا معنا چې مادې نه پاکي دا ابدا ده مثال آدم علیه السلام کی ابدا ده ځکه الله پیدا کړی ده آدم علیه السلام من غیر مثل سابقین مخکې مثل نشته که نه من جنسی دا حقیقت انسانی نه حقیقت انسانی نه مخکې بل فرد نو نو آدم علیه السلام کی ابدا ده دا الله پیدا کړ من غیر مثل سابقین مخکې مثل نه ده تیر شوی د جنس ته ده نه یعنې د حقیقت انسانی نه او آدم علیه السلام ماده ده ځکه الله خټونه پیدا کړی مادې نه پیدا کړی او دارنګې عقل اول پرای د فلسفه او دارنګې پرای د شریعت کې جبریل علیه السلام جبریل علیه السلام دا عقل اول ده پرای د فلسفه دې ته عقل اول وایي دا عقل اول الله پیدا کړی ده نور نه پیدا کړی مادې نه پیدا کړی من غیر مثل سابقین مخکې مثل نشته کنه اول نور چې الله پیدا کړی ده جبریل ده عقل اول ده نو دا پیدا کړ نور نه مادې نه ده پیدا خټو لوټو دونه نه ده پیدا مخکې مثل نشته من جنسی د جنس ته عقل نه مزه اولنی عقل دا ابداع و نو ابداع معنا د شي پیدا کول من غیر مثل سابقین چې د پاره مثل نه مخکې د جنس ته ده نه سواء کان مادیان او مجردن که ماده یا که مجردی ایو اختراع ده اختراع چاته وایي اختراع معنا دا ده چې د شي پیدا کول من غیر مادتین بس که مثل یا کنی خو ماده نه پیدا کړی به دې ته اختراع وایي الله فرشتې پیدا کړي دي اختراع ده الله عقول پیدا کړي دي اختراع ده الله جبرئیل اسلام پیدا کړي اختراع ده اختراع معنا یو شی پیدا کول به ماده چې ماده نه پیدا کړي کومه کې مثل یا کني خو چې ماده نه لکه جبرئیل اسلام الله پیدا کړي خو ماده نه پیدا کړي نور فرشتې الله پیدا کړي خو ماده نه دي پیدا کړي نور نه پیدا دي مثل وی یا نه جبرئیل علیه السلام الله پیدا کړی ده ماده نه پیدا کړی نور ده مثل مخکې نشته دومه فرشته درېمه فرشته یا لسم عقل یا نم عقل دا الله پیدا کړی دي بې ماده خو مخکې مثل شته چې عقل اوله ثاني دا مخکې مثل شته که نه نو اصل دا ده چې اختراع دې ته وایي چې د شي پیدا کول من غیر مادتین چې مادې نه پیدا کړی بس دا اختراع ده که مخکې مثل وی او که نه وي چې وی چې نه وي لکه الله جبرئیل علیه السلام پیدا که اول دا نور نه پیدا ده مادې نه پیدا مخکې مثل نشته چې وی لکه دومه فرشته لا درېمه دا الله پیدا دي نور نه پیدا دي مخکې مثل شته دغه جبرئیل علیه السلام مثل ده دا اختراع شو اوس ابداع اختراع کې نسبت یو مخصوص من وجه ده من وجه درې ماده غواړي درې ماده یوه ماده د اجتماع دلته دوه موجبې جزئیه صادقې
یعنی دا دواړه طرفین جمع کېږي ماده د اجتماعي دواړه جمع کېږي نو چې دواړه جمع کړي خو موجبه جزیه صادقه ده که نه دوه مادې د افتراق یوه یې بل نه یي بل یې بل نه یي دوه سالبې جزیې دا په مخصوص من وجه درې مادې غواړي یوه ماده د اجتماع دواړه قضیې دواړه مفهومات جمع یي دواړه امور جمع یي په بعضې موادو کې نو دوه موجبې جزیې صادقې کېږي او دوه مادې د افتراق یو یې بل نه یي یوه سالبه جزیه بل یې بل نه یي بله سالبه جزیه لکه تا ویلي دي حیوان ابیض کې حیوان ابیض دواړه جمع یي دوه موجبې جزیې بعض الحیوان ابیض بعض الابیض حیوان دوه سالبې جزیې بعض الحیوان لیس بابیض بعض الابیض لیس بحیوان کان آئی داسې دلته ابدا اختراع کې هم موسمین وجه نسبت ده یوه ماده د اجتماع چې هم ابدایي هم اختراعي دواړه جمع یي دا ماده د اجتماع ده هغې مثال لکه عقل اول عقل اول الله پیدا کړ دا ابدا ده ابدا ولې ده من غیر مثل سابق مخکې مثل نشته کنه الله عقل اول پیدا کړ جبرئیل علیه السلام من غیر مثل سابق مخکې مثل نشته اولنا خو الله جبرئیل علیه السلام پیدا کړ یعنی عقل اول فرای دی حکم نو دا ابدا شو من غیر مثل سابق مخکې مثل نشته اخترام ده اختراع څه ته وایي شي پیدا کول بلا ماده بې مادې چې پیدا کړي نو الله جبرئیل اسلام پیدا کړی بې مادې که نه ماده خو نشته خو نور نه پیدا ده ماده خو د خټو لوټو اوبو دغو شیانو ته وایي ماده معنی هغه جوهر چې صلاحیتونه پکې بدلیږي صلاحیتونه بدلیږي بس دا ماده ده نو جبرئیل علیه السلام الله پیدا کړ دې کې ابدا ده اختراع ده ابدا دې له وجې ده چې الله پیدا کړ بلا مثل اختراع دې له وجې ده چې الله پیدا کړ بلا ماده دا ماده د اجتماع دوه موجبې جزیې صادقې دي یعنی بعض الابداع اختراع بعض الاختراع ابداع دې کې جمع دي که نه جبرئیل علیه السلام ابداع به اختراع به نه ابداع به وي خو اختراع به نه ابداع څه معنی شای به پیدا کړی بلا مثلین مخکې به مثل نه خو اختراع به نه ځکه اختراع معنی خدا ده چې بې مادې پیدا کړی دا بې مادې نه پیدا کړی لکه آدم علیه السلام آدم علیه السلام کې ابداع ده ځکه ابداع دا معنی چې پیدا کړی بلا مثل سابق نو آدم علیه السلام مخکې مثل نشته د جنس آدم نه چې انسان ده نو دا آدم علیه السلام کې ابداع ده پیدا کړی ده بلا مثل سابق مخکې مثل نشته ابداع ولیس به اختراع خو اختراع نه ده ځکه اختراع خو دا معنی چې شای پیدا کړی بلا ماده او آدم علیه السلام خو بلا ماده نه ده پیدا کړی هغه ماده نه پیدا کړی دا خټو نه دغه نه پیدا کړی ده که نه اوبه خټې دا شیان نو آدم علیه السلام کې ابداع ده پیدا کړی ده بلا مثل مخکې مثل سابق نشته جنس ته انسان نه اختراع نه ده ځکه اختراع معنی دا ده چې پیدا کړی بلا ماده او آدم علیه السلام خو یې ماده نه پیدا کړی ده نو اختراع نه راله ابداع راله دا ماده د افتراق ابداع نه او چې اختراعي ابداع نه وي دا سیاره نه ده مونږ بله رن مندونه دا خالي ورته دا رنې بدل که وایي دا درې دي پکې دا یو پکې ښه دی دا نور پکې ډېرې سندرې دي پکې ښه دي او چې اختراع یې ابداع نه اختراع څه معنی شای پیدا کړی الله سبحانه بلا ماده بلا ماده پیدا کړی دا اختراع خو ابداع نه لکه دوم عقل دریم عقل لسم عقل لسمه فرشته دا الله پیدا کړی ده دې کې اختراع ده اختراع څه معنی الله پیدا کړی ده بلا ماده ماده نه پیدا کړی کنه دا خو نور نه پیدا دي دوم عقل دوم فرشته دې کې اختراع رااله یعنی بې ماده الله پیدا کړ نور نه پیدا کړ خو ابداع نه ده ځکه ابداع خو دې ته وایي چې مخکې مثل نه وي هغې خو مخکې مثل شته عقل اولې مثل ده نورې فرشتې نو ابداع اختراع منځ کې و مخصوص من وجه نسبت ځکه وایي ابدع الافلاک والارضین الله پیدا کړي دي افلاک خلق الافلاک الله افلاک پیدا کړي وګوره دلته افلاک ته ابداع نسبت کنه دا الله پیدا کړي دلته ابدع
په معنا د خلق سره ده، ځکه ټول افلاکو کې خو ابدا نه ده، صرف اول فلک کې ابدا جوړیږي چې مخکې مثل نشته. دا دوم فلک، دریم فلک، څلورم فلک، دا خو مخکې مثل شته. نو افلاکو کې ابدا نه صحیح کېږي. ابدا چاته وایي؟ شي پیدا کول بلا مثل، چې مخکې مثل نه. نو ټیک ته اول فلک چې ده عرش، هغې نه مخکې مثل نشته، خو دا دوم فلک دریم دی نه خو مخکې مثل شته. نو ابدا نه صحیح کېږي. نو ته به وایې ابدا په معنا د خلقه ده، بس پیدا کړي دي افلاک. یا مراد ته نه جمع د افلاکو ده، یعنی دا جمع د افلاکو دی نه مخکې مثل نشته. دا ټول افلاک چې واخلې جمع دی نه مخکې مثل نشته. ښایي والارضین، ارضین جمع د ارضې ده، دا هم داسې ده. ځمکه الله پیدا کړې ده، ابدا ده، ځمکې پیدا کړي دي، اووه ځمکې دي، ځکه جمع وویل. دا هم په معنا د خلقه سره ده، ځکه دومې ځمکې نه مخکې اوله ځمکه ده، درېمې نه مخکې دومه ده. نو ابدا خو نه صحیح کېږي. ابدا خو دې ته وایي چې مثل یې نه وي، دلته خو مثل شته. دومې ځمکې مثل اول ده، داسې درېمې پاره اوله دوم، دا خو یا دا ده چې مراد ته نه مجموعه ځمکې دي. مجموعه ځمکې چې واخلې وواړه، هغې نه خو مخکې مثل نشته. پوه شوې په خبره؟ والصلاة علی من کان نبیا صلی الله علیه وسلم و آدم بین الماء والطین. نبی مبارک باندې صلات سلام وایي. دا وجه خو تاسو ته معلومه ده، یو خو نقلي وجه ده، خو دا ده چې حضرت فرمایي چې تاسو یو کار شروع کوو زیبال، نو آپ په صلات شروع کوو، ځکه صلات کې برکات دي. یوه وجه. بله وجه دا ده چې عقلي وجه هم تاسو ته معلومه ده چې صلات ځکه ضروري ده چې نبی مبارک صلی الله علیه وسلم دا واسطه ده. دې وجه نه چونکې دا واسطه و، نو دا مستحق و د دې خبرې چې دې ته دعا وشي. ولې دا واسطه فی شریعت ته کنه، واسطه فی دین ده. ځکه دې واسطې ته دعا کوي. والصلاة علی من کان نبیا، صلات دی په هغه ذات مبارک چې دی نبی و، و آدم بین الماء والطین. دې ته اشاره ده چې نبی علیہ السلام نبوت بذات ته، دا نور بلارز دی. د نور انبیاء نبوت دا مستفاد ده له نور د نبوت ته نبی مبارک نه صلی الله علیه وسلم. لکه نور القمر مستفاد من نور الشمس، یا نور النجوم، دا ستوري چې رڼا کوي، دا سپوږمۍ چې رڼا کوي، دا بلارز ده. بلارز معنی بلواسطه، دا بلواسطه ده، په واسطه د شمس سره ده. شمس کې نور بیز ذات ده، دا بلا واسطه ده. نو دا سپوږمۍ چې رڼا کوي، دا رڼا نور نه اخلي، هلته انور سره تقابل، نور سره د دې مقابله روانه وي چې څومره دا سپوږمۍ نور سره مقابله وي، دومره سپوږمۍ رڼا کوي. یعنې اولې ورځې وړوکې رڼا وي، بیا دومه ورځ، بیا درېمه ورځ، څلورمه الی آخري. دا د دې مقابله زیاتېږي، چې لږ مقابله وي لږ رڼا، چې لږ زیاته مقابله بیا یعنې 2 ورځو شي، 3 ورځو شي، میاشتې پوره شي. دا تقابل الشمس له وجې نور سره د دې تقابل. دارنګه دا ستوري چې رڼا کوي، دا رڼا اخلي نور نه. نور د نور بذات منه بلا واسطه ده. نور القمر والنجوم دا بلارز ای بل واسطه. دا چې نبوت نبی مبارک صلی الله علیه وسلم دا بذات ده. د نور انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام نبوت د نور د نبوت نبی علیه السلام نه مستفاد او حاصل ده. ځکه یې ویله الا من کان نبیا، په هغه ذات ته صلات سلامي چې نبی و په ازل کې په نبوت بذات سره. و آدم بین الماء والطین، آدم علیه السلام لا پیدا نه او الله دته نبوت صفت ورو، په ازل کې دته ورو نبی علیه السلام ته. ادا نور بذات ته روح خو یې وکنه، خو جسد یې نه و. آدم علیه السلام بین الماء والطین و،
په اثبات وجود سره ارواح خو مقدم دي کنه و آدم بین الماء والطین آدم علیه السلام اوبو او طین منځ کې وعلى آله و اصحابه اجمعین په آل د نبی مبارک دی صلوات سلام په صحابه باندې اجمعین ټول باندې آل او اصحاب د تاسو معلومه خبرې دی وجه دا کې وخت نه لګو ایو ټکه کو چې د آل کې دوه مذهب دي یو جمهور مذهب ده جمهور مذهب دا چې دا آل چې دا اصل کې اهل وو ان دا یو ماده ده دوه نه دي دا ها چې دا په اهل کې دا په همزه بدل شه قرب مخرج لوي بیا همزه ما قبل مفتوح ته نه دا پالی بدل آل شه نو دا اهل آل اصل کې اهل دا یو ماده ده ها استعمال کې فرق شته ځکه آل مستعملي کې په اشرافو کې اهل استعمالي کې په ارزالو کې خلاص آل مستعملي کې په اشرافو کې او بل کول دي سیبوی ده سیبوی دا وایي چې نه دا دوه مادې دي یو آل ده یو اهل ده دا دوه مادې دي مستقل آل اصل کې اولون و دا ځان له اصل له ایو اهل ده دا ځان له اصل له دا څنګه چې آل اصل کې اهل و لکه دا بعضی چې وایي بلکې دا ځان له دوه دي دلیل دا وایي سیبوی چې ګوره د آل تصغیر او ویل راځي ا د اهل تصغیر او حیل راځي دوه تصغیر دي دوه تصغیر دلالت کوي په دوه اصلو ځکه تصغیر دا اظهار دی اصل کوي هغه اصلي حروف اظهار کوي تصغیر دلته دوه تصغیر دي ځکه آل تصغیر او ویل ده اهل تصغیر او حیل ده نو دا دوه تصغیر دلیل دی دا چې دا دوه امور دي دوه صيغې دي دا یو نه ده نور آل اهل کې نور فرق او تاسو معلوم ده اشراف ارزال وغیرہ واصحابه صحابه اجمعین وبعد فازید تفصیل دا خو خطبه وکنه پوښه ان شاء الله بس نو سبق پوښ شروع کیږي کنه سبانه دا خطبه کې مونږ لکه داسې اراده نشته چې خطبه کې ډیر باسو